دا ولې زکات نه ورکو موږ زکات نه ورکول یو معمولی ګناه ده نو د زکات هغه حکم دی چې کله نبی رسول الله والسلام وفات شو نو د مدینه منورې نه کې چاپیره چې د عربو کم قبایل او ناوی د زکات ورکول نه انکار وکړ چې موږ حکومت له نور زکات نه ورکو هم نبی رسول الله له ورکو نبی رسول الله د دنیا نه رخصت شو موږ به نور زکات نه ورکو ابو بکر صدیق رضی الله عنه داغي خلاف د جهاد اعلان وکړ چې زبدي سره جهاد کوم عمر صاحب راغوي دا خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین دا سکوي دا هم مسلمانان دي مسلمان خلاف هم لا چا د جهاد اعلان کړی دی خو کلمه وی دی خو شهادت لا اله الا الله کی او څنګه د خلاف د جهاد اعلان وکړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایي چې والله فبالله کله رسول الله مبارک په زمانه کې دی رسول الله مبارک له ساروي ورکو او پړې ور سره ورکو مال ساروي راکی او پړې ور سره نه راکی بیا به مسله جهاد کوم نه پریږدم عمر سے اوشوا عمر سے بس پرې خو او پوه شو چې ابو بکر سے په حق باندې دی نو ابو بکر صدیق اعلان هو دغه مانعين زکات خلق سره جهاد کو او الله رب عزت فتح ورکا او واپس غاړه کې خو د چې او مونږ حکومت ته زکات ورکو نو دا هغه حکم دی چې صحابه کرامو د دې په نو ورکولو باندې جهاد اعلان کړی دی دا د غریبو حق دی غریبو له هم اسیم نور څه ورکو غریب له هم اسیم نور څه ورکو نو فکر خدا رچ دا کوم خپل حق واجبای مون سره چې دا ورلور کو کړ فکر خدا رچ دا غریب دغه حق نه علاوه د زکات نه علاوه مونږه خپل مال کې د غریب ایسو کو د کندو روندو یتیمانانو حق پر خپل مال کې پیدا کو سواکه په مالدار باندې مونږ غریبي تیر شي وي ډېر ځان دا خپل غریبي را یاد کی ډېر هغه وخت ځان تر یاد کی چې کوم وخت دی غریبو او د خلکو تستر کې وچیره سو پشراوړي او زبا په خپل ضرورت پورا کما نن دی الله مالدار کړي دی خپل د غریبي وخت ځان تر یاد کی او او دی ګوري چې دغه وخت په ما باندې مسونه سخت تیرې دي اوس په دغه سخت په غریب باندې تیرېږي راشه خپل مال کې څه پیدا کا او غریب دی ورکا نو چې کله ته دا شی وکي خپل مال کې د غریب حق پیدا کې یا کنور سنشي ورکول هو چې کوم د الله حق ته سره دا غریب او پتا باندې الله کوم مقرر کړی دی او غدم ورکا د دې بد پیدا تا څه ملاوي مونږ هاريو شي سوچ کو کنه چې یو کار کوم د دې او ما ته څه پیدا هر کار چې مونږ کو نو به پیدا سوچ کو چې د دې او ما ته څه پیدا نو د دې زکات باره کې تاسو دا سوچ کړئ چې موږ زکات ورکو غریب له نه دی هم څه پیدا د دې پیدا شته د دې پیدا سره د دې پیدا دار چې عمل کې بری الله برکت واچي برکت څه ته وي برکت هم نه پیژنو او چې چا لیدل لري نو هغه بیا شمیرې پسې نه دی هغه بیا برکت پسې دي لکه دا برتا ځان یاد کما زموږ د مليانو تنخواګانې شي ډېرې کمی زه د په اسلام چې په مدرسه کې درس کوم اته بجې مونږ پیریډونه شروع کو 12 بجې را پاسو روزانه زموږ 3 غنټې درسي او هغه سپیشل سبجیکټ پڑھاوو یعنی غټ غټ کتابونه پڑھاوو تنها 5000 روپے په دې کې کوي هم دا آنے جانے 40 روپے روزانه دا کوي هم دا پدا 5000 روپے سے کیږي اسم نه کیږي هو برکت ته پکې حضرت په جمعات کې تاسو وګوره داغه هو تفصیل ته ضرورت نشته تاسو وړاندې دي دغه دوادریو مدرسو کې درس کو جمعات کې دلته امامت کو پاغه کې الله رب عزت برکت یې خو درې چې تاسو زموږ ژوندۍ دا غره ګوره دا برکت ته
یو نیم لاک 2 لک روپیا تنخواه اخلي خو چې د میاشتې د لسم تاریخ نه تاریخ وړي او ته یاره څنګه چلی یاره وی بس تنخواه خو بس جوړه کړه یا باقي قرضونه کې دکاندارانو نه سوداګانې قرض او دا هر یو شي قرض دا وړي تنخواه منخواه ختم او موږ سره د میاشتې په اخري تاریخ هم 2,000 روپۍ دی پیوي په شلم تاریخ هم وي په 15م تاریخ هم وي ډېرې نه خو 2,000 روپۍ خامخا دا وي قرضدار الحمدلله نه یو دا چې څونه ډېر مالداران د تحقیق د څونه ډېر قرضداري زموږ یو ملګری په مرغو کې دکان دی نو ډېر لوی دکان نه ما دې سره او ډېر مالي دې زما د قرضونو یې تاسو کړی په ما دونه قرض دی که زه ټول مال پکې ورکوم دا پکې نه خلاصي حساب کوا نو دا چې څونه مالداران د تحقیق د دنیا په دانجو کې گیر دي نو خبره مې ته برکت کوله چې زکات ورکړم په مال کې به برکت پیدا شي دا غټه خبره ده کنو اس پیدا د الله درنه کې د زکات په ادا کولو کې او په مال کې د برکت واچي نو بس کافی ده دویم دا چې الله قران کې اعلان کړی دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره کم دی هغه کس چې هغه الله له قرض حسنه ورکي قرض حسنه هم دار چې زکات ورکي او الله د هغه په مقابله کې پسو چند د لزیات مال درکې نو دا د الله خبره د زمانه ده نو کته چې زکات نو ورکو مال می کمیږي الله وی نه کمیږي ورکا زیاتیږي پسو چند به د لزیات درکما او چې چا ورکړي دي تاسو ته کې چې هغه مال الله زیات کړی دی او کم کړی دی